أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نن درس کې به ان شاء الله العزیز سورة بقره رکو نمبر 19 او دې سره به چې د اختتام وشي آیات نمبر 161 62 او 63 درې آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. د مخکې آیت کې الله جل جلاله فرمایل چې دای کسانو چې نو چا توبه وباسله نو انا التواب الرحیم، زه توبه قبولونکی او رحم کوونکی یم، زه به توبه قبوله کم او رحم چې دی نو هغه وپې وکړم. اوس دې آیات کې الله رب العزت فرمایي مګر هغه کسان ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقینا هغه کسان چې د هغوی کفر وکړو انکار یې وکړو په حالت د کفر کې دنیا نه لاړل، نو دغه کسانو باندې بیا د الله رب العزت لعنت دی، د فرشتو دی، په دغه شان د انسانانو پې دی، اجمعین د ټولو دی به بیا د دغې لعنت نه چې نو نشي خلاصېدلی. ولې ځکه چې کم سړی په حالت د کفر کې العیاذ بالله دنیا نه لاړو نو د ده بیا خلاصې چې دی نو هغه ممکن نه دی. په ورځ د جهنم چې سړی د جهنم نه خلاصېږي نو د هغې دپاره شرط چې دی نو هغه ایمان دی. مخکې مونږ ویلو امام مسلم رحمت الله علیه چې دی نو کتاب الایمان کې حدیث مبارکه چې دی نو هغه ذکر کړی دی چې الله جل جلاله اوږد حدیث ته مفهوم دا دی، هغې خلاصې د جوړ اخرنې دا دی چې په ورځ د قیامت به الله جل جلاله جهنم نه داسې کسان چې دی نو هغه به راوباسي چې د هغوی مخونه به بلکل تک تور کویله شوي او څوک مې چې دی نو پیژني به یې نه، بیا به الله جل جلاله د هغې نه راوباسي جنت مخې ته په نهر حیات کې ابي حیات کې چې نو په هغې کې به له غسل ورکړي، پاک به یې کړي، د هغوی مخونه به چې دی نو هغه به راوټو کېږي، بلکل ښکلې پاک تر و تازه چې دی نو هغه به شي. بل روایت د هغې مفهوم کې چې نو هغه دا دی چې چا یو پیره هم کلمه ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله، د ده په زړه کې ذرې برابر ایمان وي، یعنی صرف په ټول عمر کې یوه پیره دا کلمه ویلي او بیا د دې نه وروسته یو هم چې کار خیر عمل صالح چې دی نو هغې هېڅ نه یې کړی، دا بني آدم چې دی نو هغه هم ډېر غوره او ښه دی، ځکه داسې یوه ورځ به راشي چې دی به د جهنم نه چې دی نو هغه خلاص شي او همیشه همیشه چې دی نو هغه جنت ته به داخل شي. خو ګوره دا دغه په دې نیت باندې چې دی نو اوس ګناه کول چې ما کلمه ویلې ده او زه به د جهنم نه خلاصېږم جنت ته تلم، دا ډېر چې نو هغه د ناپوهۍ علامت دی. ولې ځکه چې نو هغه مثال په طور کې د هیټر لګېدلی څوک د دې وس په ډیله چې دی نو یو ملت لاس نشي وړلی، نو چې دا د هغه اور چې هغه د دې نه چې نو هغه یو کم او یا درجې سیوا دی، نو چې هغې کې بیا په کینټو د آخرت هغه ورځې العیاذ بالله په هغې کې دومره پاتې کېدل د چا په وس کې نه دی. دی ورته د دنیا ور چې دی د ملت سړی ځان نشي ټینګولی نو هغې ته به نو سړی ځان څنګه ټینګ کړي، نو دې وجې نه خو دا د ایمان برکت دی چې دغه ایمان به برکت او بدولت سره دا انسان به چې نو د دغه جهنم نه د دغه لعنت نه چې نو هغه خلاص شي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي ان الذین کفروا، یقینا هغه کسان چې د هغوی کفر وکړلو او په دغه حالت د کفر کې چې نو هغه مړه شو. امام ترمذی رحمت الله علیه یو روایت نقل کړی هغه راته رایت شو، نو په هغې کې چې نو امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی دی وایي دنیا کې چې نو هغه بني ادمان انسانان سړي په څلور قسمه دی خلک، و یو کس دی نو هغه یو قسم خلک هغه دی چې په حالت د ایمان کې پیدا شولو، په حالت د ایمان کې چې نو دونې تیر کړو او په حالت د ایمان کې ولا مرګ رالو، دا د ټولو نه بهترین خلک دی. الحمدلله دغه د الله احسان دی، موږ ته الله پاک په ایمان په کور کې په حالت د ایمان کې د مور پلار چې نو مسلمانان د هغوی نه پیدا کړو، ایمان دورانیت روانه ده، الله دې زموږ خاتمه بالایمان چې دی نو هغه نصیب کړي. نو دا د ټولو نه بهترین خلک دی. دویم قسم خلک چې دی نو هغه دی چې هغه په حالت د ایمان کې پیدا شي، په حالت د ایمان کې لوی شي او خاتمه چې دی نو هغه په کفر وشي، العیاذ بالله. دا چې نو هغه د ټولو نه بدترین انسان دا دی،
چې د پس مسلمانانو په معاشره کې پاتې شو، مسلمان نه چې نو هغه پیدا شو، د مسلمانانو چې نو هغه سره یو ځای چې نو هغه سره شو ځواني ټول تیر شو، او الله دې نه کې خاتمه چې نو هغه په کفر وشوله. نو دا چې نو هغه د ټولو نه بدترین انسان چې نو هغه دا دی. او دریم چې نو هغه دی چې په کافر په کور کې پیدا شولو، کافر په کور کې چې نو هغه لوی شولو، او بیا په آخره کې ورته الله پاک چې نو ایمان نصیب کو. نو دا سړی بیا چې نو دویم درجه چې نو هغه کامل سړی. ولی ځکه کده د کافر په کور کې پیدا شولو، کافرانو په معاشره کې چې نو هغه لوی شو په حالت د کفر کې. خو دریم اخرنه دارومدار خاتمه لري. تاسو خیال کړئ اکثر خطبه کې اکثر نه تقریبا مونږ په هر خطبه کې جمعه دا وایو انما الاعمال بالخواتيم، چې د اعمالو دارومدار دا په خاتمه سره دی. نو د خاتمه الله رب العزت چې هغه خو کړل او د په حالت د ایمان کې د دنیا نه چې نو هغه لاړو. او سلورم قسم چې نو هغه دی چې هغه په حالت د کفر کې پیدا شو، په حالت د کفر کې لوی شو، په حالت د کفر کې دنیا نه لاړو. دا هم بدترین چې هغه انسان دی. نو ځکه الله رب العزت وی ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، هغه کسان چې په کفر باندې چې نو قائم او دائم ساتن، وماتوا او په دغه کفر په حالت باندې دنیا نه چې نو هغه لاړل، نو په دې کسانو باندې لعنت الله، لعنت د الله دی، والملائکه او د خلق فرشتو، والناس او د خلق اجمعین ټولو. پرون مکه خیال کړی چې نو ان شاء الله به تاسو بیا وکړو ويلعنهم اللاعنون. نو دا دغه مخکینی آیات چې نو دا آیات تفسیر وکړو، لعنت به پکې الله او لعنت به پکې لعنت کون کی. نو لعنت کون کې څوک دی؟ نو دې آیات کې الله پاک چې نو داغه تفصیل وکړو چې هغه فرشتي دي او دغه شانته چې نو انسانان. اوس دلته چې نو حضرات مفسرین یو سوال شانته ذکر کړي، هغه چې وناس ناس ټول خلق ته لیکيږي، مسلمان تم لیکيږي، کافر تم لیکيږي، يهودي تم لیکيږي، مجوسي تم لیکيږي، صابئي تم لیکيږي، ټول ته لیکيږي. نو کافر خو په کافر باندې، مسلمان خو په کافر لعنت کوي، خو کافر خو په کافر په یو بل باندې لعنت نه کوي. الله رب العزت وایي چې په دې باندې به وناس او خلق بچنه نو هغه به په هم لعنت وي، دی خلق به په لعنت کوي. نو یو جواب نه چې د الناس نه مراد نه مسلمان دی. دویم جواب دا دی چې د الناس نه مراد نو هغه مظلوم دی، یعنی کافرانو کې هم داسې شته چې هغه په نور باندې ظلم کوي، هغه ورته لعنت کوي. بدی ردی چې نو هغه ورته بیا وي. نو دغه ځکه ناس نه مراد هغه کسان چې کم ظالمان دي، او ظالمان چې نو هغه باندې په خپل د الله پاک لعنت دی. لکه مخکې حدیث مبارکه شاید چې نو هغه مونږ ویلو چې ډېر کرته چې نو هغه یو سړی قرآن پاک تلاوت کوي او دی وی الا لعنت الله علی الکاذبین، چې د الله لعنت دی په دروغجنو باندې، حالن کې دی په ځان باندې په خپل لعنت وي. اوس دی ځان ته په خپل لعنت نه وي، خو آلته دروغ وي، او قرآن فیصله دار چې په دروغجنو باندې چې نو هغه لعنت دی. او دی دغه شانته قرآن تلاوت کوي، په هغه کوي الا لعنت الله علی الظالمین، د الله لعنت چې نو په ظالمانو دی، او د حالن کې ظلم چې نو هغه کوي. نو کم چې ظالمان دي نو هغه هم په دې باندې بیا لعنت وای. خالدین فیها، دوا په دغه لعنت کې همیشه د پاره، لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، دینه بچنه نو عذاب کم نکړي شي، تخفیف به پاره کې را نشي. مخکې چې نو هغه مونږ ویلو چې جانم تتلل دا چې نو هغه په دوو طریقو دي. یو چې نو مسلمان هغه د پاره چې نو د پاکي، دویم چې نو هغه کافر هغه زی د پاره چې نو هغه د سزا. بلا تشبیه د دې مثال داسې دی لکه زرګر د سره چې نو هغه والی را واغسته، ګوتې را واغستله، میخه کې را واغستلو، اوس دې چې د زرګر د سره د ورته نیسي، نو دې کې دوه شیزونه دی ورته اچي، یو ورته سره چې یو په د سرو سره چې کومه تانبه لګېدلې هغه ورته دی ورته مخامخ کوي. خدای کم چې د سره مخامخ کې نو سره د دې لپاره کوي چې د سره د تانبې نه چې نو پاک شي، د سره دی ورته مخامخ کوي، خو دا د پاکېدو لپاره مخامخ کوي. او هر چې نو هغه تانبه ده نو د هغه تانبه دی د پاکېدو لپاره نه مخامخ کوي بلکې هغه د ختمولو لپاره مخ کوي. نو قرآن کې الله وی لا یخفف عنهم العذاب، دینه به عذاب چې دی نو هغه به کم نشي. مسلمان خو الیاذ بالله دی چې کله لاړ شي جهنم ته نو دی به د تطهیر د پاره ځي، چې کله دی پاک شو د ګناهونو الله به د جهنم نه راوباسي، جنت ته به داخل کی. کافر چې کله لاړ شي نو دی الله پاک د ختمولو د پاره کوي، او چونکې آلته ختمېدل شته نه، نو چې کله ختمېدل نشته مخکې مونږ ویلو ثم لا یحیا فیه
په دې کې بچنانو هغه لا يموت فيها ولا يحيى نه به پکې تمري او نه بچنانو هغه ژوندې پاتې کیږي یعنی دې به همیشه د پاره په دغه حالت باندې چلنو هغه وي نو ځکه الله وی لا يخفف دینه بس پک نکړی شي کم به نکړی شي عذاب ولا هم ينظرون نه به دې ته مهلت وکړي شي باقي موږ ویلو چې کله دنیا کې چاته عذاب ورکول کیږي نو بیا سټیوا پورې د مهلت هم ورکړي شي د مولا هم ورکړي شي لکه اول کې نو هغه په اول فرصت کې الله دې موږ د دنیا د نام ساتي سړې تاړې تلل شي نو لاول کې نو هغه دې وې په چترو باندې په یو صبر سره بیا چې کله د مقدمه مخې ته لګلاړ شي نو بیا د هغه چې نو سزا وغیرہ په وخت نو بیا په جیل کې د سره وهل نه بجیل کې بیا د خپل مرزي څوک به کې نو هغه خیز د کې څوک به کې بد زګي نو دې بیا آلته چې نو هغه مختلف کارونه ادا پکې خو سزا ولا نه ور کوي بیا دې هغه نو هغه مهلت دتا را کیسه چلےږي نوري مهلت نو الله وی ولا هم ينظرون قیامت کې ودا سي نه چې لګه سزا وغوړي بیا به ته مهلت ورکړي شي الله وی مهلت بنئ موږ مسلسل لګاتار چې نو هغه عذابي مخکې بیا راشي ان شاء الله نو الله رب العزت وی کلمہ نزجت جلودهم هر کنه چې د دې اشتسر من چې نو هغه وسوسي بدلناهم جلودا غیر الذي د دغه نه ما سوا مونږ ورته نوري سرمنې چې نو هغه بدلی کو بیا عذاب ته چې نو هغه مخامخ کیږي نو ځکه الله وی لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم استاسو معبود استاسو الله هغه یو الله ذات دی نو الله نه ما سوا چې نو هغه بل څوک دا د عبادت لایق نشته الرحمن چې به حد مهربان دی الرحیم انتهایی رحم کون کې دی الہکم الہ واحد د دې متعلق ته نو هغه لیکلی نه وای چې نو هغه مکه مشرکانو دغه کسان چې نو هغه حضور علیه الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې تاسو مونږ ته د خپل رب چې نو هغه نسب بیان کړي مونږ ته د خپل رب حالت بیان کړه چې استاد رب څنګه دی الله جل جلاله وای دا آیات او دې سره سورۃ اخلاص ته نو هغه نازل کړو چې ورته چې الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هغه الله هغه یو ذات دی یکتا دی په خپل ذات او په صفاتو کې اوس الله رب العزت چې نو هغه واحد ذات دی څنګه واحد دی نو الله رب العزت چې نو هغه واحد دی په اعتبار سره دی چې د الله نظیر همسر چې دی نو هغه نشته ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا احد نه د الله څوک مثل شته نه د الله سره چې نو همسر شته الله رب العزت چې نو عبادت په لحاظ سره هم یو عبادت مستحق او لایق صرف یو د الله ذات دی الله نه ما سوا چې نو هغه د چا عبادت نه کیږي الله واحد دی درېمه چې نو هغه ترجمه تشریح الله واحد دی په داسې اعتبار سره چې الله ذو اجزا نه دی الله د اعضاو نه مرکب چې نو هغه نه دی الله رب العزت چې نو په خپل ذات او صفات کې یکتا دی داسې یکتا دی چې دا غسانی نشته ذو اجزا نه دی لکه اوس مونږ یو نو مونږ ټول مرکب یو د روح او د بدن نه چې نو هغه مونږه مرکب کړی شو الله رب العزت چې نو هغه داسې نه دی هغه واحد ذات دی څلورم الله رب العزت واحد دی څنګه واحد دی نو الله داسې واحد یکتا ذات دی چې د الله د پاره نه ابتدا شته او نه ورله انتها شته ټول دنیا نو د الله رب العزت چې نو ذات عالیه موجود الله رب العزت چې نو هغه ابد الاباد دی یعنی الله له نه ابتدا شته او نه انتها جنت جهنم نو وس وجود تر غلې ابتدا ولا چې نو هغه وګورشتي انتها ولا نشته خو الله داسې ذات دی چې الله له نه ابتدا شته او نور له انتها شته ټول دنیا به واپس چې نو هغه بیا ختم شي یو شیز به پاتې نشي الله په خپل ویل من الملک اليوم نن ورځ چې نو بادشاہي د چا د پاره ده داسې به یو شیز نه یو ذره به نه چې الله له جواب ورکړي نو بیا به الله رب العزت نو په خپل وی لله الواحد القهار نو الله واحد ذات دی نه ول ابتدا شته او نه چې نو هغه ول انتها شته حضرت اسماء بنت یزید رضی الله تعالی عنها چې نو هغه فرمای امام ابو داود امام ترمذی رحمت الله علیه دوه د حدیث ذکر کړي او به ویل چې نو هاذا حدیث صحیح دا حدیث چې نو هغه صحیح هم دی وای چې الہکم الہ واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم وای دا اسم اعظم دی وای چې دوه اسم اعظم دي په قران هاتین الایتین
دا دوه آیاتونه چې دینو دا اسم اعظم دی یو الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم او یو چې دینو هغه د سورته ال عمران ابتدایي آیاتو الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نو دا دوه آیاتونه چې دینو هغه وای دا سری دا اسم اعظم دی یو دا او یو دقه د سورته چنینو آل عمران اولانیت الله لا اله الا هو الحي القيوم وې د دې سره چنینو هغه سکول اسم اعظم دی چې د دې سره دعا وکړه دغه دعا چې دینو هغه ټک پړک قبليږي خو شرط دا دی چې د په خپل یقین وي ځکه حضور علیه الصلوۃ والسلام چې کله دعا کې چې دینو هغه کوشش به سیوا کو الله پیغمبر به چې په جزم سره چې کله چې دا وشټک پړه نو دا الله د پیغمبر موږ ته پته لګیدا الله پیغمبر په دغه دعا کې بار بار یا حي یا قیوم یا حي یا قیوم دا به سره د الله پیغمبر چې نو هغه بیا په کثرت سره وي نو دا ځو آیاتونه چې نو هغه اسم اعظم دي د سره چې چا دعا وکړه دغه دعا چې نو هغه ټک پړک قبليږي الله دې موږ ته د خپل کلام صحیح په نصیب کړي بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين كفروا يقينا اكسان كفروا چې انکار وکړو وماتوا او مړشول وهم او دی په داسې حال کې ول چې کفارون کافرانو وماتوا او مړشول وهم کفارون او چې نو دی کفار ول په حالت د کفر ول اولئک علیهم نو بدای کسانو باندې لعنت الله لعنت د الله والملائکه او د فرشتو والناس او د خلقو اجمعین ټولو خالدین همیشه به وي فيها په دغه لعنت کې لا يخفف سپک بنکړي شي انهم العذاب ولا غوینا عذاب ولا هم ينظرون او نه باغوي ته مهلت ورکړي شي و الهکم او معبود تاسو اله واحد معبود یو دی خدای یو دی لا اله نشته چې نو معبود عبادت د لایق الا هو بغیر داغنه الرحمن چې به هدا مهربان الرحیم او رحم کون کې دی الرحمن چې بخون کې الرحیم او مهربان دی